د بلې پارټۍ په منصوبه باندې خپل نوم کول دا سیاسي طورم او اخلاقي طورم مناسب خبره نه ده. 4.5 کاله د دې موجودو حکومت تیر شو، دوه پکې وزیر اعظمان لاړل. زه به ډېر په عاجزۍ دا تپوس وکړم چې په دې 4.5 کاله کې دې ما ته وښیي هغه خلک چې نن زموږ په منصوبو خپل نوم کوي، هغه خلک دې ماله د دې خبرې جواب راکړي چې په 4.5 کاله کې د وفاقي حکومت د مردان څخه خدمت وکړي. یوه لویه منصوبه دې ما ته وښیي، یوه. نو ځکه ما ضروري وګڼل چې زه راشم، ځکه چې دا د دې محلې ملګري ماله راغلي، د دې محلې ملګرو ما ته خپل تکلیف بیان کړو. بیا د جی ایم سره ما خبره وکړه، چونکې دا د ایم این ای په اختیار کې دی، د ایم این ای ذمواري ده دا وفاقي محکمې چې کومې دي. او بیا د جی ایم د الله عزت وکړي چې هغه بیا زما په وینا باندې د دې منظوري هم ورکړه. نو د خوشحالۍ خبره ده له خیره چې دلته یو تکلیف و، الحمدلله د دې کار سره به که خیر هغه تکلیف ختم شي. دا خو لا ډېرې وړې وړې منصوبې دي، انشاءالله لږ وخت پاتې دی. یو ځلې به بیا انشاءالله څو میاشتې پس به کس کورونو کې ډېرې لویې لویې منصوبې شروع کړو. څنګه چې د خیره مونږ مخکې په شریکه د دې کس کورونو د علاقې خدمت کړو، دغه شانتې به انشاءالله یو ځلې بیا لویې لویې منصوبې بیا شروع کړو، که خیري په خپل اختیار کې انشاءالله که خیري. زه نور ستاسو وخت نه الم، یو ځلې بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېر مشکور یم. او الله دې وس همت توفیق او موقع راکړي چې ستاسو او د خپل علاقې نور هم خدمت وکړي شو. ستاسو د ټولو ډېره مهرباني، الله خوشحاله آباد او ودان. ملګرو د چایو پروګرام شوی دی او اختتامي دعا د دایان کاکا ته خواست کوم چې دعا وکړي، بیا به چای څښو، بیا به ځئ.